वबिही क़ाल हद्दतना यहया इब्न बुकैर क़ाल अख़बरना अल-लैस अन उक़ैल अन इब्न शिहाब अन उर्वत इब्न ज़ुबैर अन आइशा उम्मिल मुअमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्नहा क़ालत अव्वलु मा बुदिअ बिही रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वह्यि अर्रु'या अस्सालिहतु फ़िन्नौम फ़कान ला यरा रु'या इल्ला जाअत मिथल फ़लक़ि सुब्ह सुम्मा हुब्बिब इलैहि अल-ख़ला' व कान यख़्लु बिग़ारि हिरा फ़यतहन्नसु फ़ीहि व हुवा तअब्बुद अल-लयालि ज़वातिल अदद क़ब्ल अन यंज़िअ इला अहलिहि व यतज़व्वदु लिज़ालिक सुम्मा यरजि'ु इला ख़दीजा फ़यतज़व्वदु लिमिथलिहा हत्ता जाअहु अल-हक़्क़ व हुवा फ़ी ग़ारि हिरा फ़जाअहु अल-मलक फ़क़ाल इक़रा फ़क़ाल फ़क़ुल्तु मा अना बिक़ारिइन क़ाल फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी हत्ता बलग़ मिन्नी अल-जुहद सुम्मा अरसलनी फ़क़ाल इक़रा फ़क़ुल्तु मा अना बिक़ारिइन फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी अल-थानियत हत्ता बलग़ मिन्नी अल-जुहद सुम्मा अरसलनी फ़क़ाल इक़रा फ़क़ुल्तु मा अना बिक़ारिइन क़ाल फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी अल-थालिथत सुम्मा अरसलनी फ़क़ाल इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम फ़रजअ बिहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरजुफ़ु फ़ुआदुहु फ़दख़ल अला ख़दीजत बिन्ति ख़ुवैलिद फ़क़ाल ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी फ़ज़म्मलूहु हत्ता ज़हब अन्हु अर्रौअ। دا د बुखारी शरीफ دریم حدیث دی. په دې حدیث کې اولنې راوی یحیی بن بکیر دی. او دغه یحیی بن بکیر د امام بخاری شیخ دی. کنیت ابو زکریا دے او پورا نوم د یحیی بن عبدالله بن بکیر دے. دا بکیر چې دی دا د نیکه نومو. او د یو قول مطابق دا د مصر اوسیدونکی و. او امام بخاری رحمه الله تعالی په خپل کتاب تاریخ الکبیر کې لیکلی دی. دا هغه کتاب دی چې ما تاسو ته په مقدمه د بخاری شریف کې د امام بخاری رحمه الله د علمی مقام په موضوع کې ذکر کړو چې امام بخاری رحمه الله دا د 13 کالو په عمر کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روضه مبارک کې خواته لیکلو. امام بخاری په تاریخ الکبیر کې دته شامی ویلی چې د شامو. د محدثینو پنیس سوا د امام نسائی نه د قابل اعتماد او ثقه راوی دی. امام نسائی رحمه الله د تضعیف ویلی دی او دا ځان د یو لوی بحث دی. لیکن صحیح خبره دا ده چې د قابل اعتماد او ثقه دی. حافظ الحدیث ته امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله د ثقه او معتبر ویلی دی. او د امام نسائی رحم الله په مقابله کې
په موضوع د جر او تعدیل کې خبره به معتبره د امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری وی. نو امام بخاری د ثقه او معتبر ویلی دي او امام مسلم رحم الله هم ورته ثقه ویلی دي. مونږ تاسو ویلو په مقدمه د اصول الحدیث کې لس اسباب تان دراوی چې پنځه د کامل العدالت سره تعلق ساتي، نه جی عدالت سره تعلق ساتي، او پنځه د ضبط سره. نو په دې لسو اسبابو کې یو داسې سبب نشته چې هغه د یحیی بن بکیر شخصیت مجروح کی د عدالت په حواله سره یا د ضبط په حواله سره. نو کامل العدالت ته او کامل الضبط ته. د دې حدیث مبارک دویم راوی لیث ته او د دې لیث کنیت ابو الحارث ته. لیث خپل نوم دی او د پلار نوم سعد دی، سعد لیث بن سعد. د نیکه نوم عبدالرحمن دی، لیث بن سعد بن عبدالرحمن. په 4 هجری کې پیدا شوی دی. لوی متقی پرهیزګار انسانو، د خپل وخت لوی امام دی. ائمه حدیثونه دی. امام شافعی رحمه الله د په باره کې فرمایي چې هو افقه من مالک الا ان اصحابه لم يقوموا به. امام شافعی فرمایي چې د امام مالک رحمه الله نه لوی فقیه و، لوی عالم و. په فقاهت کې درجه د امام مالک نه لوړه وه. خو د امام مالک رحم الله شهرت د هغه شاګردانو په ذریعه د امام مالک رحم الله علم خور شوی و. او د لیث شاګردان په ذریعه د لیث علم خور نشو. نو دی وجنه رتبه د فقاهت امام مالک ته ملو شو. دا د امام شافعی د قول تشریح او وضاحت دی. او ځینو لیکلي دي چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی شاګرد دی. دا لیث بن سعد چې دغه روایت دویم راوی دی یحیی بن بکیرونه روایت بیانوي. وای دی د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی. په دې روایت کې دریم راوی مونږ سره عقیل دی. ګوره تاسو به اورېدلي په کتابونو کې په تاریخ کې راځي عقیل. خلک وایي دا پلانکی سړی یا سې د مصنف نوم یې عقیل یا د علي رضی الله عنه یو ورور عقیل نوم یې و، عقیل بن ابي طالب. او دلته یو قاعده یا یو نقطه په ذهن کې یاد وساتئ. کله چې په مجموعه احادیثو کې یا په صحاح ستو کې دا عین قاف یا لام په مادي سره نوم راشي نو دا به مصغر وي، یعنی عقیل. د دې ادایګي د تلفظ به عقیل نه وي، عقیل وي. عقیل بن خالد. ٹھیک شو. او د زهری نه روایت کوي، امام زهری نه.
او د امام زهري رحمه الله تعالی پنځ باندې د کامل العدالت ته او کامل الضبط ته. ٹھیک شو؟ دا خبره تاسو ته معلومه ده چې کامل العدالت څه ته وایي او کامل الضبط څه ته وایي. په ساتونو او په ګنټو په ورځ هم دې باندې خبره کړې ده. او د ده وفات په 144 هجري کې شوی دی. د ده په ولادت په باره کې اختلاف دی، مختلف اقوال دي، خو په وفات کې تقریبا چې اتفاق دی. او په مصر کې دی په 144 کې وفات شوی دی هجري کې. د دې روایت څلورم راوي موږ سره ابن شهاب دی. او د ابن شهاب زهري وای. دلته یو نقطه ده ښه وره چې بیا شور را نشي ښه که دا ورې شور راغی نو بخاري به بند وي او زه به بیا ځمه، بیا به زه درس نه ځم او بیا به تاسو ما آرام نه ولی ښه. زما بس یو مزاج دی چې یو ظلم چې دا بند درس بیا بند دی. بس د حدیث د الله د پیغمبر کلام او د حدیث په دوران کې به خبرې نه شور به نه. زما 1.5 ساعت 2 ساعته درس دی، په دې کې به شور نه. ابن شهاب زهري زده کوي دا خبره، دا به ستاسو په زندګۍ کې پکار راځي. نن که یو ساعت تاسو خاموش شوئ ما طرف ته متوجه وکړه، د خپلو بچو تربیت به وکئ، لوی عالمان به ورنه جوړ کئ. بیا به زما خبرې تاسو ته پکار راځي 10 کاله 20 کاله پس. ابن شهاب زهري دته زهري ولې وایي؟ مشهور محدث دی. د امام بخاري رحمه الله هغه راویان چې قابل اعتماد دي، د ټول نه لوی اعتماد په چا باندې دی؟ په ابن شهاب زهري باندې. او د زهري ولې ویلی شي؟ د نبی علیه الصلاۃ والسلام شجر نسب مبارک ما تاسو ته بیان کړی و کنه. محمد بن عبدالله بن عبد المطلب او بن هاشم او بن بیا عبد مناف او بیا قصی بیا کلاب بیا مرہ او بیا کعب. صحیح شو؟ نو اوس راځي دلته د ده کنیت ابو بکر او خپل نوم محمد دی، مسلم د پلار نوم دی او پورا شجره نسب دا دی ابو بکر محمد بن مسلم. کلی کې اولی گئی محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. او بيدغه سيدا بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ٹھیک شو؟ قریشی دے. صحیح ده کنه؟
د لویو تابعینو نه دی، اگر چې په حقیقت کې دا د صغار تابعینو نه دی. خو کامل العدالت او کامل الضبط دی په درجه د لوی تابعینو کې، او د لوی تابعینو نه د لوی تابعینو شرف صحبت حاصل کړي دي. په 500 هجری کې پیدا شوی دی او په 124 هجری کې وفات شوی دی. د امام بخاری هغه راویان چې د امام بخاری په کامل اعتماد دی، پاغي کې اولینی نمبر باندې ابن شهاب زهری دی. او دغه ابن شهاب زهری په باره کې ځینو خلکو مختلف کلام کړي دي چې دا شیعو او د داسې او د هغه شیو. خو اصل خبره دا ده چې څوک جرح کوي نو جارح ته کتلی شي چې دا جرح کوونکی په خپله څه شی دی او دی دا خبره ولي کوي. بهرحال ابن شهاب زهری صاحب د امام بخاری رحمه الله تعالی د هغه راویانو نه دی چې د امام بخاری په لوی اعتمادو، کامل العدالت دی، کامل الضبط دی، ثقه راوی دی، د خپل زمانه لوی محدث دی، صغار تابعینو نه دی، خو په درجه د ضبط او عدالت کې د لوی تابعینو مقام لري او د لوی تابعینو نه شرف صحبت حاصل کړي دي. په 500 هجری کې د پیدا شوی دی، په 144 هجری کې 144 هجری کې وفات شوی دی. او په دې روایت کې پنځم راوی چې هغه عروه بن زبیر دی. په مخکې حدیث کې داغه تفصیل سره حالات ما تاسو ته ویلي دي. د عبد الله ابن زبیر رور دی، د زبیر بن عوام زوی دی. ٹھیک شو، او باقی حالات مال ته ویلي وو تاسو. اب تاسو لیکلی می او د دې روایت شپږم راوی ام المؤمنین د عائشه رضی الله تعالی عنها چې دغه حالاتم ما مکمل په تفصیل سره تاسو ته مخکې ذکر کړی. نو دا حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پشپغو واسطو سره دی. د امام بخاری او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منځ کې شپږ واسطې دي. د حدیث ته محدثین حدیث الغار وای. حدیث الغار زکه چې په دې حدیث کې د غار حرا ذکر شوی دی او اولنی وحی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې غار حرا کې راغلی و. ٹھیک شو، مخکې راځي په حدیث کې وکانه یخلو بغار حرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به غار حرا کې خلوت نشینی کوله. اوس دینه مخکې چې موږ د حدیث وضاحت وکړو، دلته یو سوال پیدا کیږي چې دا روایت مرسل دی او که متصل دی.
او دغه سوال تیر شوي حدیث کې مونږ حل کړو په سلسلة الجرس کې. حدیث د سلسلة الجرس کې هم دغه سوال و چې دا حدیث مرسل له او که متصل له. نو دا حدیث په ظاهری طور مرسل معلومیږي ځکه چې په دې کې کوم واقع بیان شوی دا د حضرت عائشه د ولادت مبارک نه مخکې ده ځکه چې حضرت عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها د نبوت په 4 کال باندې پیدا شوې ده او دا واقع د هغې نه مخکې ده. نو داسې معلومیږي چې کېدی شي دا واقعه عائشی بی بی د یو بل صحابي نه اورېدلی او دا حدیث د هغه نه نقل کړی. په دې صورت کې به دې ته مرسل د صحابي وایي مرسل ویلی شي. مرسل د صحابي عند الکل حجت دی ولې چې صحابه ټول عادل دي. پرون ما تاسو ته ذکر کړی دی په دې باندې په حدیث د سلسلة الجرس کې. ٹھیک شو. یو احتمال خدا دی چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا د بل صحابي نه اورېدلې او صحابي لپاره لازم نه دی چې هغه د خپل استاد یا د چا نه حدیث اورېدلی د هغه د نوم ذکر وکړي ولې چې صحابه ټول عادل دي او مرسل صحابي چې دی هغه عند الکل حجت دی. او دویم احتمال په دې حدیث کې دا دی چې کېدی شي ام المؤمنین د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه کړي د ابتدا د وحی په باره کې او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې عائشه وحی داسې شروع شوی او بیا داسې او دا ټول واقع ورته بیان کړي. نو په دې صورت کې به دا مرسل نه بیا به متصلی دا حدیث به سند متصل سره بیا بیان شوی ذکر روایت شوی. ٹھیک شو. نو اشکال څه شی دی چې دا مرسل دی که یا متصل دی. نو که مرسل هم نو عند الکل حجت دی. صحابي مرسل د صحابي عند الکل حجت دی ولی صحابه عادل دی او لازم نه دی چې صحابي د خپل استاد نوم واخلي. او که متصل دی نو بیا خو هسې هم عند الکل حجت دی. صحیح شو. اشکال ختم شو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اول ما بدأ به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم. اول هغه شی چې ابتدا کړی شوی و په نبی علیه الصلاۃ والسلام اقسامو د وحینا هغه خوبونه صالحه و په خوب کې. اول هغه شی چې ابتدا کړی شوی و په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې اقسامو د وحینا هغه خوبونه صالحه و په خوب کې. اوس دلته یو بل بحث دی. بحث په لفظ د من کې دی. من اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی. دا من الوحی کې چې کم من دی په دې کې بحث دی د علماو په منځ کې د محدثینو په منځ کې. علماو نه بس ما مقصد محدثینی چې دا من لپاره د تبعیض دی او که لپاره د بیان دی. دا من تبعیضیه دی او که من بیانیه دی. که لپاره د تبعیض شي نو معنی به داسې شي چې اول هغه شی چې ابتدا کړی شوی وه په نبی علیه الصلاۃ والسلام اقسامو د وحینا
څه شی که په من د معنا د تبعیض شي نو بیا به اقسام د وحي ورنه مرادي معنا به د اقسام وحي کوي. نو اول هغه شی چې ابتدا کړی شوی وه په نبي علیه الصلاة والسلام اقسامو د وحي نه هغه خوبونه صالحه په خوب کې دا په هغه صورت کې چې من مونږه تبعیضیه واخلو من لپاره د تبعیض واخلو یو صورت او کله پاره د بیان شي نو معنا به وي چې د وحي ابتدا د خوبونو نه شوې وه او کله پاره د بیان شي نو معنا به سي معنا به دای چې د وحي ابتدا د خوبونو نه شوې وه خو پدې کې د جمهور محدثینو سم مسلک دی جمهور علما په نسبت باندې خوب د نبی چې دی هغه وحي دی ما د وحي په اقسامو کې تاسو ته تفصیلی بحث کړی دی د عبید بن عمر د کتاب الوضو د کتاب الصوم نه د حضرت عائشہ بیبي هغه حدیث چې ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی زما سترګې وده کېږي او زما زړه نه وده کېږي د دې حدیث تشریح او وضاحت او د عبید بن عمر الرؤيا څنګه دی رؤيا الانبیاء وحی ثم قرأ انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى نو د جمهور مسلک دا دی چې رؤيا الانبیاء وحی ٹھیک شو او د قرآن حکیم د نص نه ثابت ده چې انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلیو چې اسماعیلا زتا په خوب کې ګورم چې زتا ذبح کوما صحیح شو اوس یو سوال بل پیدا کیږي چې دا ابتدا د وحي کله شوی وه ابتدا د وحي کله شوی وه زه منځ کې ځکه رو وایم چې تاسو ولیږئ ابن هشام په خپل سیرت کې د ابن اسحاق چې کوم قول ذکر کړی دی هغه ویلي چې ابتدا د وحي ربیع الاول نه شوې وه ګورئ چې رؤيا الانبیاء وحی شو خوبونه د انبیاو وحي دی نو ابن اسحاق فرمایي چې د وحي ابتدا د ربیع الاول نه شوی وه صحیح شو او قرآن حکیم په 18 رمضان باندې نازل شوی دی دا آیاتونه چې کله نازل شول اقرأ باسم ربک الذی خلق نو په دې حساب سره چې کله ربیع الاول نه تر رمضان پورې حساب ولګي نو شپږ میاشتې راځي نو شپږ میاشتې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته روح صالحه راتلل او دا خوبونه د خیر او برکتو لپاره د دې چې مانوسیت پیدا شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وحی الہی سره ګوره کنا زیو مثال در کوم یو سړی د مکه مکرمه خوب کې ولیدل سبې راوچت شو زړه باغ دی ها خوشحال دی
او تشویق او شوق پیدا شو دیدار بیت الله سره، زیارت د بیت الله شریف سره. دا سیده کنه دا یو سړی خوب وګوري، خسته خوب وګوري، د هغې د ملاقات شوق پیدا شي. ٹھیک شو. ګوره دا مثال چرته محدثینو نه دی ورکړی، دا زه تاسو په لپاره دا خبره کوم. ښه نو دا خوبونه د خیر او برکتو لپاره ده دي چې مانوسیت پیدا شي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وحی الهی سره صحیح شو. ګوره تاسو به دا حدیث اورېدلی چې انی لأعرف حجرا بمکة کان یسلم علی قبل ان ابعث ان لا اعرفه الان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې هغه کاڼې زه اوس هم پېژنم چې مخکې د بعثت نه به ما ته سلام کوو. په مکه کې یو کاڼی و، د نبوت نه مخکې یو کاڼی و. نبی علیه السلام یو تیږه وه غټه، نبی علیه الصلوۃ والسلام ته به سلام کولو. نبی علیه الصلوۃ والسلام بعد نبوت فرمایل چې هغه کاڼی چې زه اوس هم زه پېژنم چې ما ته به مخکې د نبوت نه سلام کولو. په مکه کې یو کاڼی و. یا دغسې په روایاتو کې راځي چې ونو به نبي علیه الصلاۃ والسلام د سلام کولو. ٹھیک شو. انی لأعرف حجرا بمکة کان یسلم علی قبل ان ابعث. هغه کاڼی په مکه مکرمه کې اتیګه په مکه مکرمه کې چې ما ته به مخکې له بعثت نه سلام کولو، هغه زه اوس هم پېژنم. نو دا خوبونه یا د دین علاوه چې کوم نور حالات د نبی علیه الصلاۃ والسلام لکه سلام د تیګې، سلام د ونو، دا لپاره د دي چې د وحی الهی سره مانوسیت د نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا شي. اگر چې د دې نور هم حکمتونه دي په خپل ځای کې به انشاءالله ذکر کوو. او دلته زموږ موضوع د دغه حدیث په باره کې ده، نو بحث په بهر نه وباسو. اوس دلته یو سوال پیدا کیږي چې وحی خو غار حرا کې راغلی ده، په دې حدیث کې دي چې اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة. وحی چرته راغلی ده؟ په غار حرا کې راغلی ده. او په دې حدیث کې څه دي چې اول هغه شی چې ابتدا کړی شوی و په نبي علیه الصلاۃ والسلام اقسامو د وحی نه، هغه خوبونه صالحه و په خوب کې. صحیح شو. نو جواب محدثین داسې کوي چې یو وحی حقیقي ده او یو مبادی د وحی دي. یو وحی حقیقي ده او یو مبادی د وحی دي. وحی حقیقی چې قرآن عظیمو، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم
دا وحی حقیقي وه چې په غار حرا کې راغله او مبادی د وحی هغه خوبونه وو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د وحی حقیقي نه شپږ میاشتې مخکې راتلل دا مبادی د وحی وو صحیح شو نو اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم الرؤيا الصالحة رؤيا صالحة نیک خوبنا درست خوبنا صحیح خوبنا پس ځینو روایاتو کې رؤيا الصادقه راغلی دي رؤيا الصادقه او په ځینو کې واضحه راغلی دي واضحه صحیح شو اوس ګوره رؤیا صالحه رؤیا صالحه هغه خوب ته ویلی شي چې هغه د خیر او برکت والی رؤیا صالحه هر هغه خوب چې هغه د خیر او برکت لپاره هغه ته رؤیا صالحه ویلی شي او دا قسم خوبونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ذکر راتلل چې وحی الهی سره مانوسیت پیدا شي د یو خطر په باره کې یو خوب قتل د نبی دام وحی ده لکه په جنگ احد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه سره مشوره کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوره دا چې د مدینه منورې په کوڅو کې نه جنگ وکړو سره صحیح شو او مسلمانان د هر طرف په دوی باندې حمله وکړي او دوی بدحواس شي کفار مکه مشرکین مکه او د شکست سره مخامخ شي صحابو کې د حمزه رضی الله عنه او د سعد بن عباده او د سعد بن معاذ انصارو او ځینې نورو صحابو دا اصرار داو چې نه مونږ به ورسره بار په میدان کې جنګیږو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې موقع باندې یو خوب هم بیان کړو چې ما خوب لیدلې دی چې غویان ذبح کړي شي او زما توره کې چې د شکستګي یعنی نقص پکې ماته شي او بیا سم شي بیا جوړ شي او زما لاس چې دی په یو محفوظه زغره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې تعبیر دا ورک چې غویان ذبح شي مطلب زما صحابه به شهیدان کېږي او زما لاس په محفوظه زغره کې دی زما لاس په محفوظه زغره کې دی نو دینه مراد مدینه منوره وا مقصد دا اشاره دی طرف ته وا چې مونږ ته خیر پدې کې دی چې په مدینه منوره کې نه مونږه جنگ وکړو د کفار مکه او مشرکین مکه سره ٹھیک شو بهر حال تفصیل دے دے وضاحت غواړي د حدیث مبارک نو دلته د یو خطر خبر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د یو خطر خبر دی ٹھیک شو او رؤیا صادقه او ځینو محدثینو خو ویلي دي چې صالحه او صادقه چې دا په معنا د یو دی او رؤیا صادقه خو د حدیث په خپل د هغې تفسیر او وضاحت کړی دی لکه په دې حدیث کې مخته راځي فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح د دې خوب تعبیر به داسې وته
لکه پشان د پړق د سبا څنګه چې د سبا په پړق کې رڼا کې څه دروغ او شک نه داسې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې خوب په تعبیر کې داسې شک نه داسې به روښانه ٹھیک شو او مخ کې عبارت دی فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح فکان لا یرا رؤیا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نه به لیدو خوب مگر حاضر بش تعبیر د دې خوب پشان د پړق د سبا فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح فکان لا یرا رؤیا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نه به لیدو خوب مگر حاضر بش تعبیر د دې خوب پشان د پړق د سبا صحیح شو او دلته یو نقطه محدثینو لیکلی چې دا مثل چې کم دی دا منصوب دی صفت مقدر مجیئن دی او معنی دا راځي چې مگر را بغه دا خوب پر اتلو سره پشان د هغه پړق د سبا ٹھیک شو څنګه چې پړق د سبا یقیني وي هغه رڼا د سبا یقیني وي دروغ نشي کېدلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې کم خوب ولیدو دا به پشان د پړق د سبا ریښتونه کېدو او دلته اوس یو بل سوال پیدا کیږي یو اشکال لې چې خوب د نبی ته په پړق د سبا سره ولې تشبیه ورکړې ده په حدیث کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب ته په پړق د سبا سره ولې تشبیه ورکړې نو علماء کرام فرمایي چې نور انبیاء بمنزله سپوږمۍ دي قمر دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بمنزله شمس دي ګوره چې کله نور راخیږي کنه سبای تاسو لري صبح کاذب ختم شي صبح صادق ورو رڼا شي بیا لګورو نور رڼا شي بیا روشي بیا انداسه پورس د نور سترګه راوخیږي په دمې دمې سره ورو او یا دویم جواب دا دی چې دا وحی حقیقی چې دا یعنی قرآن حکیم چې کم نازل شو په غار حرا کې اقرا بسم ربک الذی خلق دا آیاتونه دا بمنزله شمس او روی صالحه بمنزله فلق الصبح صحیح شو څه مقصد ګوره چې کله سبایی نور راخیږي نو د هغې نه مخکې یو لویه مقدمه یې هغې لپاره اول لږ اسمان کې رڼا راشي تر دې چې ته د یو بل شکل وپېژنې چې دا فلانکی دی او بیا ورو چې دی د نور یو څریکه غوندې راوځي او بیا تر دې پورې چې تمام مر سترګه راوځي صحیح شو مطلب څه چې دا وایي حقیقي په منزل شمس وا
او روح صالحه په منزل فلق الصبح درجه به درجه لګ 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 اسمان روخانه کېدو نور راختو 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 تر دې پورې چې پوره نور راوختو او وਹੀ تکمیل ته ورسېده. ٹھیک شو. اقرا باسم ربک الذی خلق. اوس جیدل د یو بل اشکال هم دی. په بخاری کې کثیر المباحث دي، هر حدیث کې ډېر بحثونه او زه خو حدیث تاسو ته ډېر مختصرا بیانوم ځکه چې خبرې ډېرې شي نو د سړي د ذهن نه وځي او شاګرد وایي چې استاد خو ډېر ښه تقریر وکړه 3 ساعته 4 ساعته په یو حدیث ولګول او بیا پې پوهېږي نه، نو د هغې څه فایده نه. زه کوشش کوم چې مختصر او جامع وضاحت وکم، د الله نه دعا کوم. خو بهرحال یو اشکال دی او دا اشکال حل کول غواړي. د محدثینو په منځ کې په دې باندې بحث دی. هغه بحث دا دی چې د جمهور مسلک دا دی چې رؤیا الانبیاء وحی، رؤیا الانبیاء وحی، د انبیاء علیهم الصلاة والسلام وحی خوب څه شی دی؟ خوبونه هغه وحی دی. نو اشکال په وحی د ابراهیم کې دی، ابراهیم علیه الصلاة والسلام. هغه اشکال څه شی دی؟ متوجه شي. ابراهیم علیه السلام چې کله خوب ولیدو نو خوب خود یو نبی چې دغه وحی ده، نو بیا د اسماعیل علیه الصلاة والسلام سره څه مشوره کوله؟ مشوره یې ولې اخیسته ورنه؟ آیا دا مشوره د شک او تردد په بنیاد باندې وه؟ پوه نه شوئ تاسو. رؤیا الانبیاء وحی شو. ابراهیم خوب ولیده نو د اسماعیل سره د مشورې کولو څه ضرورت دی چې د نبی وحی د نبی خوب وحی دی نو بیا د مشورې کولو څه ضرورت دی؟ نو دینو خو معلومیږي چې نعوذ بالله د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د اسماعیل سره مشوره چې دا د شک او تردد په بنیاد باندې وه. جواب دا دی چې مشوره د اسماعیل علیه الصلاة والسلام سره د شک او تردد په بنیاد باندې نه وه، بلکې امتحان اخیستل مقصود د اسماعیل علیه الصلاة والسلام چې آیا اسماعیل علیه الصلاة والسلام با ذبح ته تیار شي او کنه. پوه شوئ؟ جواب دا دی چې مشوره د اسماعیل علیه الصلاة والسلام د شک له وجې نه وه، بلکې امتحان اخیستل مقصود د اسماعیل علیه الصلاة والسلام چې آیا اسماعیل علیه الصلاة والسلام به دې کار ته تیار شي او که تیار به نه شي. دا خو ډېر مشکل غونې کار دی چې څوک چاته وایي چې زه تا حلالومه، زه به کوم دی. ٹھیک شو؟ کار خو به خامخا ابراهیم علیه الصلاة والسلام په هر صورت کې کولو، خو دلته امتحان مقصودو د اسماعیل علیه الصلاة والسلام چې آیا اسماعیل علیه الصلاة والسلام به دې کار ته تیار شي او که نه. او دویم جواب دا دی چې ابراهیم علیه السلام پوښتنه ځکه کوله چې کیفیت د ذبح به څه طوعا به په خوشحالۍ سره به او که کرهن به. مطلب دا چې په خوشحالۍ به غاړه کیدي
امر الهی ته کنه دا خپې لاس به ورته بیا زه تړمه. او ځینو ملحدینو دا اعتراض کړی دی، دلته خدا اشکال خو ختم شوخه. اوس دلته ځینو ملحدینو یو اعتراض کړی دی چې د ابراهیم علیه السلام دا وحی رښتیا نه وه. که رښتیا وی نو اسماعیل علیه السلام به ذبح شوی وی که نه، د نبي خوب خو رښتیا یي. یو جواب دا دی چې د دې خوب دوه صورتونه دي، یو حقیقت دی او یو تعبیر د خوب دی. حقیقت دا دی چې اسماعیل ذبیح شي، اسماعیل ذبح شي. او تعبیر دا دی چې د اسماعیل په ځای باندې سبل شی ذبح شي. الکه دا خبر دومره مشکله نه ده، قرآن پې ګواه دی که نه. سوره یوسف راواړوه، قرآن حکیم وایي یوسف علیه السلام فرمایي انی رأیت احدا عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. انی رأیت په خوب کې څه لیدلیو؟ ایولس ستوري لیدلیو، نور سپوږمۍ لیدلې وه. یعقوب ته وایي زه ایولس ستوري ګورم په خوب کې، یو نور سپوږمۍ ګورم چې ما ته سجده کوي. مراد ورنه څوک دی؟ تعبیر یې اوس څه شی دی؟ نور سپوږمۍ نه مور و پلار مرادو. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یولس ستورونه مراد د یوسف علیه السلام ورونو، سپوږمۍ او انور نه مراد مور و پلارو. ٹھیک شو؟ تعبیر شو که نه شو؟ نبی علیہ السلام فرمائی په کتاب العلم کې بتاست راځي، نبی علیہ السلام فرمائی ما باندې په خوب کې ډېر خلک پیش کړی شول، په هغوی باندې قمیصونه وو، د چا قمیصونه د سینې پورې وو، د چا قمیصونه د هغې نه لاندې وو. وعرض علی عمر بن الخطاب، ما باندې عمر بن خطاب پیش کړی شو، وعلیه قمیصه، په هغه باندې یو قمیص وو، یجرو قمیص یې راکاږلو په ځمکه باندې. صحابو ته فرمایي فما اولت ذلک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، اے دا الله رسول تا د دې څه تعبیر کړی دی؟ الله پیغمبر ورته فرمایي الدین، دین. دا قمیص چې و د دې تعبیر د الله پیغمبر په دین سره وکړو. داسې د عمر بن خطاب رضی الله عنه په باره کې یو بل حدیث دی، اب تاسو ته انشاءالله راځي ښه په نږدو کتابونو کې. د شودو باره کې نبی علیہ السلام فرمایي ما شودې وڅښلې او چې کومې پاتې شي هغه مې عمر ته ورکړې. صحابو نه پوښتنه کوي د الله پیغمبره د دې څه تعبیر دی؟ وایي العلم، وایي تعبیر علم دی. ٹھیک شو؟ نو یو خو د تعبیر، یو د خوب حقیقت یو تعبیری، نو علما د دې یو جواب په تعبیر سره کړی دی چې ګوره تعبیر داو چې اسماعیل علیه السلام ذبح نشي بلکې بل څه ذبح شي. لکه څنګه چې یوسف خوب لیدلی و
چې انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین. نو مراد ورنه حقیقی ستورې سپوږمۍ نه و بلکې مور و پلار او وروڼه مرادو. او څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لکه مخکې چې ما یو ځل تاسو یو بل حدیث هلته تیر کړ د جنګ احد باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام خوب کتلی و چې څه غویان ذبح کړی شي او نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې تعبیر ورکړی چې زما څه ملګري به شهیدانېږي. یا د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما باندې خلق پیش کړي شول پاغي باندې قمیصونو وعرض علی عمر بن الخطاب بما باندې عمر بن خطاب پیش کړي شو وعلی قمیص اغیو قمیص غسته او پاغ باندې او قمیصو او دا قمیص دومره لوی وو یجرو چرا کاغلیو پزمک باندې صحابه وتا عرض کی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فما اولت ذلك یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. اے دا الله پیغمبره د دې تعبیر تاسو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي الدین د دې قمیص تعبیر ما په دین سره وک. او یو خسته جواب ورکړی دی محدث الهند لوی عالمو علامه انور شاه کشمیری رحمه الله تعالی انور شاه کشمیری رحمه الله فرمایي په قرآن حکیم باندې غور وکا. قرآن العلام قرآن حکیم وای انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. انی ارا فی المنام زب خوب کی وینما چې زتا زب کوما داسې خو نه دی ویلي چې ته ما زب کړی یې زب خوب کې ګورم چې زتا زب کوما. زه خوب کې څه ګورم چې زتا حلالوما داسې نه دی ویلي چې ته ما حلال کړی یې. نو ابراهیم علیه السلام په خارج کې په بیدارۍ کې اسماعیل علیه السلام سملولی دی په اور میک باندې وته چاړې خدا زبکې خدا باری تعالی طرف نوا چې اسماعیل زبنه شو صحیح چې په خوب کې لیدلی و هغه په خارج کې وکړل. نو الله تو فرمایي قد صدقت الرؤيا ابراهیم تا خپل خوب رښتیا کړو. ٹھیک شو عجیب نکته ده انور شاه کشمیری رحمه الله بشمار رحمتونه دي هغه په قبر باندې وای چې په خوب کې سلی دلی واغې په خارج کې وکړل کنا خوب کې خو دا نو لیدلی چې تما حلال کړي او ما ټوک ټوک کړي ټوکړي ټوکړي مې کړي خوب کې خدا لیدلیو چې اے اسماعیل از خوب کې ګورم چې زتا زبکوما زبکړې مې نه زبکې خسړې څنګه چاړو ته په مړې باندې کیدی. نو ممکن ده چې ابراهیم علیه السلام هم دغه سي اسماعیل علیه السلام په خوب کې سملولی او زبکې. ټیک شو نو په خارج کې هغه وکړل کنا په بیداری کې حالت د بیداری کې اسماعیل سملو مړې و په مړې و ته چاړه کې خو د پور میک باندې خوب خو رختیا شو. قد صدقت الرؤيا باری تعالی او ته فرمایي یقینا تا خپل خوب رختیا کړو. ٹھیک شو اشکال ختم شو.
بهرحال د دې ګڼ جوابات نور محدثینو هم ورکړي چې یو د جملې نه علامه ابن قیم جوزی رحمه الله دی هغه وایي چې دا الله حکم کړی خو بیا وروسته منسوخ شو خو بهرحال دا جواب دومره خوندور نه دی دا دو جوابات چې کوم اول یو ما د دوی چې یو حقیقت دی یو تعبیر دی ما د هغې مثالونه درکړل د قرآن نه د حضرت عمر رضی الله عنه د تعبیر او دویم د انور شاه کشمیر رحمه الله موقف نکته د انور شاه کشمیری د وضاحت د حدیث مخکې عبارت دی ثم حبب الیه الخلاء اغینا پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زړه کې واچولې شو محبت د خلا ٹھیک شو اغینا پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زړه کې واچولې شو محبت د خلا د یکسوی تجرد عن اختلاط الخلق تجرد عن اختلاط الخلق د خلقو نه یوازې کېدل د دې محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زړه کې واچولې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې روی صالحه راتلل ما تاسو ته وایي کنه سړی مکه مکرمه خوب کې وګوري ٹھیک شو بیت الله شریف خوب کې ولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیارت په خوب کې وکړ اوس د شوق پیدا شو یا الله کله زو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه مبارک ګورم بیت الله شریف ولید زړه کې شوق پیدا شو یا الله زب کله اوس بیت الله شریف ګورم مانوسیت پیدا شو نو چې کله روی صالحه د تراغلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نو محبت پیدا شو د خلا تجرد عن اختلاط الخلق د خلقو نه د یوازې کېدلو د باری تعالی طرف ته خالق طرف ته مخلوق نه یوازې شي او خالق طرف ته لاړ شي د دې محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زړه کې پیدا شو ثم حبب الیه الخلا اغینا پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زړه کې واچولې شو محبت د خلا ځان له جسو کې عبادت کوي نو پای کې یکسوئی پیدا کیږي سوچ یو طرف ته شور او شغفي لکه د بخاری په سبق کې تاسو شور کوئ ها نو بیا چې څوک ناسي شیخ ناسي استاد ناس دی هغه سبق وایي نو دغه په ذهن کې به چرته بیا سبق وي او که چرته یو ځان له مقام کې سړی عبادت کوي هلته شور او شغف نه د دنیا او مافیا ناغه تعلق ختم کی ٹھیک شو متوجی مکمل په قلبی طور باندې او دماغی طور باندې الله تعالی طرف ته متوجی شي نو په خلوت سره په عبادت کې یکسوئی پیدا کیږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه یکسوئی لپاره غار حرا ته تلو او دا څنګه چې ما تاسو ته عرض وکړو چې دا اثر د هغو خوبونو صالحو یکسوئی سره په غور او تدبر کې اسانی وي یکسوئی سره صحیح په غور او تدبر کې قرآن کریم څنګه وایي الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا الذين يتفكرون د مومنانو صفات بیان الله جل جلاله غور تدبر کوي فکر کوي په تخلیق د اسمانونو او زمکو کې اوس دا تدبر او غور او فکر دا چې سړی په یکسوئی کې کوي نو بیا پکې اسانی د دنیا نه کټ شي
او یو وجه د دې دا هم کېدی شي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وحی حقیقي راتلله راتلون کې وه او وحی حقیقي قرآن وه چې بیا په غار حرا کې راغله اقرا باسم ربک الذي څه وخت پس وحی حقیقي راتلون کې وه د دې لپاره وحی مکمل یکسوي غواړي نو د دې وجه نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې خلوت د محبت واچولو شو تجرد عن اختلاط الخلق واچولو شو چې د خلقو نه یوازې شي اوس دلته سوال بل باید دا پیدا کېږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام غار حرا ته ولې تلو بل ځای ته ولې نه تلو یو جواب د دې دا دی چې دا خلوتګاه د عبدالمطلب وه هغه بدل تراتلو کېدی شي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په وړوکوالي کې چېرته دلته ورسره راغلی ولې چې عبدالمطلب کله وفات کېدو د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر و 8 کاله او 10 ورځې او بیا نبی دی څه عام ماشومان غونې ماشوم خو نو عبدالمطلب بدل تراتلو او کېدی شي نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته ورسره راغلی او دا ځای لیدلی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذهن مبارک کې دا ځای پروت و چې دا یو ځان لځای دی دلته شور و شغف نشته دلته په عبادت کې یکسوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام کېدی شي دلته راتلو او ځینې علما وایي چې دا خلوت نشیني چې وا دا د ابراهیم د شریعت نه وه نو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام خلوت نشیني اختیار کړې وه بهر حال دا چې کم د شریعت د ابراهیم خبره ده یا ځینې دام وایي چې دا د آدم علیه الصلاۃ والسلام په شریعت باندې و نبی علیه السلام بهرحال هغه به مخکې راځي خبره او دریم جواب دا دی چې دا ابن ابي جمره ویلی دي چې دا ځای د عبادت ثلاثو دا مرکز د عبادت ثلاثو یو تعبد عبادت یو خلوت یو زیارت د بیت الله شریف الله تعالی دې تاسو ته وښیي چې تاسو غار حرا وګورئ ما په خپله باندې لیدلی دی غار حرا او رب العالمین دې د دې سبق په برکت باندې رب دې مونږ دا دعا بیا قبول کړي چې الله بیا مونږ ته وښیي بار بار بیت الله شریف زیارت سره اوس خو ډېر بلډینګونه جوړ شوي دي منارې دي او بیت الله شریف په نظر باندې نه راځي خو پخوا خو بلډینګونه نه او غار حرا کې به چې کله سړی کېناسته نو مخامخ به بیت الله شریف ورنه ښکارېده ٹھیک شو نو یو خو عبادت کو او بل خلوتو او بل زیارت د بیت الله شریف او انوار او فیوز چې څومره او هغه تجلیات چې په بیت الله شریف باندې د رب تعالی طرف نه پیغمبر د هغې کشف کولی شي په ښه طریقه په حقیقي طور باندې نو ځکه ابن ابي جمره وایي چې دا مرکز او ځای د عبادت ثلاثو چې یو عبادت کو یو خلوتو او یو زیارت د بیت الله شریفو مخکې عبارت دی فیتحنس فیه نبی صلی الله علیه وسلم بزان بچ کولو په دې کې د نامناسب کارونو نه فیتحنسو نو نبی صلی الله علیه وسلم بزان بچ کولو د نامناسب کارونو نه فيه په دې ځای کې په لغت کې حنس چې دی حنس العظیم قرآن حکیم تاسو ویلې دی کنه ګناه ته نافرمانۍ ته وایي
او دا تحنس چې دی دا د باب تفعل نه دی او خاصه د تفعل اجتناب نو معنا پکې د ازاله د ګناه شوه یا ازاله د نافرمانی شوه او ازاله د ګناه یا د نافرمانی یا ګناه نه کول نافرمانی نه کول ګناه چې نه کې خو نیکي به کوې که نه او چې نافرمانی نه کې فرمانبرداري به کوې نو نیکي او فرمانبرداري په عبادت کې راځي نو ځکه د تحنس په معنا د تعبد سره شوی دی وهو تعبد الليالي هغه عبادت کولو د الله پشپو کې ذوات العدد داسې شپې چې هغه د شمار وي دلته یو جمله ده وهو تعبد الليالي دا التعبد الليالي چې دی وهو تعبد دا د حدیث ټوکړه نه ده ګوره تاسو حدیث ته سوچ کوئ که نه تاسو چر طرف ته سوچ دی حدیث ته ګوره حدیث کې دی چې فیتحنس فیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی غار ته تلو څه مقصد دی پاره تلو لفظي معنا د دې جمله دا ده چې نبی اسلام بزان بچ کولو په دې کې د نامناسب کارونو نه او حنس ګناه او نافرمانی ته په لغت کې ویل شي او تحنس می تاسو چې دا د باب تفعل نه دی نو معنا د ازاله د ګناه یا ازاله د نافرمانی ده پکې ګناه نه کول فرمانبرداري کول په عبادت د الله تعالی کې راځي نو ځکه دلته مخکې لیکلي دي ورسره فیتحنس فیه وهو التعبد چې هغه عبادت الليالي څو شپې ذوات العدد داسې شپې چې هغه د شمار وي دا چې کومه جمله ده وهو تعبد الليالي پنسل سره دا نه داسې راتاو کې ذوات العدد ٹھیک شو دا د ابن شهاب زهري جمله ده دا د حدیث ټوکړه نه ده ٹھیک شو او دې ته ادراج ویل شي تاسو ویلې دي کنه مدرج مقدمه اصول حدیث کې ټول تاسو لیکلي دی وختي ماستا کاپي او کس کاپي چې کول هغه لیکلي دي ډېر زبردست جمله لیکلې ده مدرج ٹھیک شو خسته تعریف لیکلې دي چار چالي لیکلې دي څنګه چې ما ویلي هغه شي لیکلې دي مدرج دراوی د خپل کلام اضافي طویل شي په حدیث کې د یو لفظ د تشریح لپاره چې یو راوی د کلام اضافه کی په حدیث کې هغه ته ادراج ویل شي او دې ته مدرج ویل شي ٹھیک شو نو هو تعبد الليالي ذوات العدد دا تشریح او توضیح او تفسیر د وضاحت د فیتحنسو او دا جمله د ابن شهاب زهري ده دا ټوکړه د حدیث نه ده دا حصہ د حدیث نه ده ٹھیک شو اشکال ختم شوخه نور به چې خپل منځ کې تکرار کوئ سوالات پیدا کې به مانا سوال کوئ چا سوال وکړو مطلب دا دی چې د په سبق مطالعه کړي سوال ونه کړو مطلب دا دی په سبق پورا پوه شوی دی یا بالکل نه دی پوه شوی قبل ان ينزع الى اهله دا سوال کول هم نیم علم دی او سوال دا هر چا په ذهن کې نه پیدا خو سوال داسې نه چې هغه د مناسبت نه لري زه خبره د حدیث کوم او ته مانه سوال د فلسفي کې د منطق کې قبل ان ينزع الى اهله مخکې د دینه چې واپس براتو کور ته ګوره زه د یو جملې تاسو ته لفظي معنا کوم ښه ما معنا نه ده پورې خدا تاسو ته چې بیا دا ونه وایي چې موږ ته معنا نه ده کړې خو داسې نشم کولی چې یو جملې زه لس ځل معنا کوم
دور حدیث طالب علم لپاره بس یو ځل اشاره کافي قبل ان ينزع الى اهله مخکې د دینه چې واپس براته کور ته اوس دلته یو سوال بل دی چې د دغه عبادت چې کم نوعیت دی دا سو نبی صلی الله علیه وسلم ته خلا وحی نه ورغلی نبی صلی الله علیه وسلم عبادت څنګه کو دا عبادت په کومه طریقو نوعیت د دې عبادت سو او کیفیت د دې عبادت سو ځینې وایي چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نه مخکې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام په شریعت باندې و او ځینې وایي چې بدی کې خاموشي اختیار کول پکار دی او ځینو دا خبره کړې چې شریعت ابراهیمی په طریقه عبادت کولو او د شریعت ابراهیمی په طریقه عبادت کولو د دې یو دلیل شته ابن سعد پر روایت کې چې سیرت ابن شام په خپل سیرت کې نقل کړی دی هغه چې دا کوم فیتحنسو د ثا دا سای په فا سره نقل کړی فیتحنفو فیتحنفو ملت حنیفی ملت ابراهیمی فیتحنفو یعنی په طریقه د شریعت د ابراهیم په مسلک د ابراهیم په مسلک د حنفیت او باقی کې بیا علماء مختلف اقوال ذکر کړی دي چې عرب په کلام کې چې دی کله کله دفا په سر باندې ثا وي بهر حال فیتحنفو دی دا یو قول دی او بل قول شامی نقل کړی دی شامی وایي چې یعمل لما یظهر له من الکشف الصادق من شریعت ابراهیم عمل به کولو په هغه طریقې سره په کومه طریقه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په کشف صادق سره الله له طرف خودلې شوی و عمل به کولو عبادت به کولو په هغه طریقې سره په کومه طریقه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په کشف صادق سره الله له طرف خودلې شوی و کشف خو پیژنې کنه د یو شینه پردل ریکول او داغه حقیقت واضحول نو الله په کشف صادق سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته طریقه د عبادت خودلې شوی و دا د چا خبره ده دا شامی نقل کړی ده ٹھیک شو او دا خوندوره خبره ده رب العالمین چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رؤیا صالحه را وستلی شي او داسې رؤیا صالحه چې مثل فلق الصبح داسې بر اختیا کېدو لکه پشان د پړق د سبا نو الله خپل پیغمبر ته په کشف سره په کشف صادق سره د عمل کولو د عبادت کولو طریقه نشي ښودلی په دې کې څه اشکال دی نو دا خوندوره خبره ده
مخکې عبارت دی فیتزودوا لذالک. نبی صلی الله علیه وسلم بزان لپاره د زیت سامان د خوراک څخه کړلو موږ تاسو چې توخه ورته ویو کله به چې د غار ته د خلوت نشینه د عبادت لپاره نبی صلی الله علیه وسلم بزان سره د زیتا غار حرا ته سامان د خوراک او څخه کړلو زاد راه چې ورته وی توشه ورته وی توخه نبی صلی الله علیه وسلم بزان لپاره د زیتا سامان د خوراک څخه توخه وړله فیتزودوا لذالک او ثم يرجع الى خدیجه دا بیا به نبی صلی الله علیه وسلم واپس شو خدیجه ته ها دلته یو بل خبره ده دلته یو لوی بحث د علماو په منځ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خلوت نشینی کول او عبادت لپاره بغار حرا ته تلو نو د دې حدیث نه معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترک د اسباب نه کولو. اسباب څه شو؟ دا زاد راه دی کنه توخه دا د خوراک څخه شیونه ځان سره وړل دي دا اسباب دي. نبی علیہ السلام به ترک اسباب نه کو. ٹھیک شو لکه ځینې خلک چې دا وایي چې ما په الله باندې توکل کړی دی. ٹھیک شو څه شی مې کړی دی؟ په الله مې توکل کړی دی. ترک اسبابو کی او د ترک اسباب نه پس وایي چې په الله مې توکل کړی دی. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام زندگی مبارک نه دا خبره ثابت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترک د اسباب نه کولو اختیار د اسبابو. ٹھیک شو اختیار د اسبابو دا د سنت نه دی. ترک اسباب یو یقین په اسبابو ده چې دا هم کفر دی او یو ترک اسباب دی چې دا هم خبره ډیره خرابه ده. د اسبابو نه منل نو د دې نقطې نه علما ثابتوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبل از بعثت ترک اسباب نه کو او بعد از بعثت ترک اسباب نه دی کړي. ثم يرجع الى خدیجه بیا به نبی صلی الله علیه وسلم را واپس شو خدیجه ته فیتزودوا لمثلها. حضرت خدیجه باره کې ان شاء الله سبق کوی ډیر سبق وګت شو. ثم يرجع الى خدیجه دا حضرت خدیجه دا د خویلد بهرحال دې باندې به سبا ان شاء الله بیا وایو سبق ښه. اوس دا حدیث موږ نه پاتې کېږي. بیا ثم يرجع الى خدیجه بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام را واپس شو حضرت خدیجه ته. څنګه به را واپس شو؟ کور ته به راغی که نه؟ فیتزودوا لمثلها نو بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام توخه راوړله خدیجې نه لپاره د مثل د هغو شپو د هغې مودې دا ها ضمیر چې دی لمثلها هغې مودې ته لکه مخکې وهو تعبد اللیالي ذوات العدد څو شپې ٹھیک شو نو بیا به نبی صلی الله علیه وسلم توخه راوړله سامان د خوراک څښاک به راوړلو د خدیجې نه لپاره د مثل د هغې مودې لپاره د مثل د هغو شپو چې کومې په غار حرا کې تېرولې. ټیک شو نو ثم يرجع الى خدیجه بیا به نبی صلی الله علیه وسلم را واپس شو خدیجې ته فیتزودوا لمثلها نو بیا به نبی صلی الله علیه وسلم توخه راوړله خدیجې نه لپاره د مثل هغې مودې ته د هغې شپو حتی جاءهم الحق تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته راغی حق
په کتاب التفسیر د بخاری کې امام بخاری د جاء په سر باندې لفظ په حدیث کې راوړی دی فجیعه تر دې چې ناصاپه ورته وحی راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر نو چې ماته به وحی راځي نبی صلی الله علیه وسلم د دې په تلاش کې نو چې ماته وحی راشي ٹھیک شو نو په بخاری کې بل ځای کې کتاب تفسیر کې راځي فجأه او معنا دا تر دې چې ناصاپه ورته وحی راغله ناصاپه څنګه راځي چې سړی خبر نه حتی جاءه الحق تر دې پورې چې هغه ته راغی حق دا ها ضمیر پیغمبر ته راځي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حتی جاءه یاره بس په دې خو تاسو بویږئ د دور حدیث طالب علمانه نو دلته چې زویم چې دا ضمیر دې ته راځي دی او دا دې ته راځي دی نو بس بیا به دغه کې لګیو تر دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی حق او حق نه مراد دلته ځینې علما وحی اخیستې ده چې دا حق نه مراد وحی وه او یا د حق له طرفه قاصد چې هغه جبریل دی دا مراد دی حق له طرفه قاصد چې هغه هم حق راوړی دی او حق کلام الهی دی او قاصد څوک دی جبریل دی نو حق نه مراد یا خو وحی الهی دا او یا حق نه مراد له طرفه د قاصد یا د حق له طرفه قاصد له طرفه د قاصد نه د حق له طرفه قاصد چې حق راوړې کلام الهی راوړې جبریل مرادو ٹھیک شو نو مخی عبارت دے فجاءه الملک پس راغلا غتا فرشتہ پس راغلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبریل دا فای تفصیلیه دلته فجاء کی فا د تفصیل لپاره دا د مخ کی چې کم کلام دی داغه تفصیل بیانېږي اوس او تفصیل دا دی چې راغلا ورته فرشتہ ٹھیک شو فقال نو ورته اول چې اقرا اولولا فقال اقرا پس اول فرشتے اقرا چې او آیا اولولا فقال فقلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما وته اول چې ما انا بقارین زنشم لستله یا زنم لستون کې د دې دوه معنی غانې کیږي زنشم لستله یا زینو معنی د دې کړي چې زنم لستون کې الله اکبر دلته اوس یو بل سوال پیدا کیږي چې جبريل ته پته وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لستون کې نه ده د لستون کو نه ده نو ولی جبريل په لفظ اقرا سره امر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کله چې جبريل ته دا خبره پته وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشي لستون کې نه ده نو ولی جبريل په لفظ اقرا سره امر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نو دا خو تکلیف مالا یطاق شو امر تکلیفی شو او امر تکلیفی خو مناسب نه ده دا څه شو تکلیف مالا یطاق شو او امر تکلیفی شو ٹھیک شو قرآن څنګه وایي لا يكلف الله نفسا الا وسعها دا خو تکلیف مالا یطاق شو امر تکلیفی شو او امر تکلیفی خو مناسب نه دی جبریل ته پته دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لستون کې نه دی نو ولی جبریل په لفظ اقرا سره امر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته
د دې جواب محدثین داسې کوي چې یو امر تکلیفي دی یو امر تلقینی دی. تلقین یو د تکلیف نه دی یو تلقین نه، یو امر تکلیفی دی یو امر تلقینی دی. دلته امر تکلیفی مراد نه دی بلکې امر تلقینی مراد دی. که امر تکلیفی شو نو بیا خو مقصود قرات شو. قرات دا ځینې قرت و یو څه شی وي هغه په معنا د حیض راځي کله کله قرات شو. او که امر تلقینی شو نو بیا تعلیم ورنه مراد شي. څه شی؟ تعلیم مراد شي. چاته خودل، تعلیم ورکول. کله چې جبريل وویل چې اقرا، نو ځینې وایي چې کله جبريل چې دا خبر وکړه چې اقرا، کله جبريل امر وکړو په لفظ اقرا سره، نو ځینې وایي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذهن کې راغله چې دا خو امر تکلیفي دی، نو د امر تکلیفي نفي وکړه او نبی علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل چې ما نه بقارن چې زه لوستونکی نه یم. خدا خبره دومره مزیدار نه ده. او د امر تلقینی جواب دا دی چې زه نشم لوستلی. هلته خو چې زه نه یم لوستونکی، زه لوستونکی نه یم. او د امر تلقینی جواب چې زه نشم لوستلی لوجې د سختۍ د وحینا، د ثقل د وحینا. مخکې احادیث ټول تیر شوي دی. سلسلة الجرس حضرت عائشہ څه فرمایي؟ ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. حضرت عائشہ څنګه فرمایي؟ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو چې کله حالت د وحی لاړو، انقطاع د وحی به وشوه، سخت یخني ورځ به وه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه شرقار د خلو. ټیک شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبريل ته ویل چې زه نشم لوستلی لوجې د سختۍ د وحینا، لوجې د ثقل د وحینا. کیفیت د وحی په باره کې احادیثو باره کې ما تاسو تفصیل کړی دی. پرون ما تاسو ته مثال درکړی وم، مخکې به تاسو ته راځي په کتاب الصلاۃ کې د زید بن ثابت وایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک زما په ورون مبارک یا تاسو د پتون وایي د پتون باندې ایښی و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی راغله. دومره درون شو چې ما دا خوف شو ما سره چې چېرته زما دا پتون چور چور نشي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امر تلقینی جواب دادے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایي چې زه نشم لوستلی لوجې د سختۍ د ثقل د وحینا. نو مخکې په عبارت کې دی فاخذنی بے زه ونیولمه، فغطنی ځان سره جوخ کړم. لکه یو سړی د سینې سره سړی جوخ کړي او په زور سره زور ورکړي. فغطنی زوري راکړو ماته په داسې حالت کې چې زه جوخت کړی وم د سینې سره. معنا د دې داسې نه د ستاسو د بول لپاره، یعنی ځان سره جوخ کړم حتی تر دې پورې حتی بلغ من الجهد. او د بدې جهد کې دوه قرات یا دوه وجه جایز دي، یو جهده او یو جهدو. په اول صورت کې یعنی په صورت د جهدو کې شو،
جهدو په معنا د مشقت او د بلغ فاعل جهدو بشي اول صورت الجهد په معنا د مشقت او د بلغ فاعل بشي عبارت بداسه شي حتى بلغ من الجهد مبلغه حتى بلغ من الجهد مبلغه حتى تر دې پورې چې ورسیږي ما ته مشقت انتها تا ځان سره جوخ کړم دومره زور راکړو چې ورسېدو ما ته مشقت مبلغه خپل انتها تا دومره زور راکړو ځان سره جوخ کړم دومره زور راکړو چې ورسېدو ما ته مشقت مبلغه خپل انتها تا او دویم قرات جهدا کچیر منصوب شي نو حتی بلغ الملک من الجهد تر دې چې ورسېدو دا ملک زما طرف نه مشقت تا تر دې چې ورسېدو دا فرشتہ دا ملائکه دا جبریل زما طرف نه مشقت تا یعنی زما زور په غالب شو صحیح شو نو ثم ارسلنی بیا زبر خدما ثم ارسلنی بیا زبر خدما او دلته سوال پیدا کیږي ها ثم ارسلنی نو بیز پر خدما فقال پس اوی اقرا الولا فقلتم اول ما نبی قارن زنشم لستلی یا زنیم لستن کے فاخدنی پس زیونی ولم فغطنی الثانیہ فغطنی الثانیہ او بیا په دویم ځلې هم داسې چل را سره وکړه جوخت کړم او سخت زور راکړه حتی بلغ من الجهد ثم ارسلنی او بیا پرېښودم فقال بیا وویل اقرا قل ولا فقلت ما علمان بقارن زنیم لستونکی زه نشم لستلی قال فاخذنی پس بیا زه ونیولم فغطنی او بیا جوخ کړم بیا زور راکړو الثالثه د دریم ځل ثم ارسلنی او بیا پرېښودم فقال پس اویل اقرا نو اویل اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم نو سوال دلته دا پیدا کیږي چې دا غطا 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 دا درې ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوخ کول د خپل سینې سره د جبرئیل د خپل سینې سره او زور ورکول نو دا ولی علما وای مختصرا ځکه چې وخت نا وخت دی مختصرا چې اوله وجه خدا ده چې دا تنبیهن لپاره د تعلیمو ما تاسو ته ویلي وکنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې کله خبره کوله اذا تکلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې کله خبره کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه به درې ځل کوله او چې کله په یو قوم به سلام هغه ورځ ما تاسو بخاری کې راډولې وکنه په کتاب العلم کې ٹھیک شو تر دې پورې چې هغه باندې صحابه خپوي شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله یو قوم ته تر نو درې ځل به نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام اچاو اذا تعالی قوم سلم علیهم او سلم علیهم ثلاثه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغوی باندې درې ځل سلام اچاو په تعلیم ورکولو کې یو خبره درې ځل کول مناسب وي تر دې پورې چې طالب علم په ذهن کې راسخ شي چې د متعلم په ذهن کې راسخ شي خبره کینی او ځینې علما وایي چې غط اول د مخلوق د توجه ختمولو لپاره وا اولنې غط د جبرئیل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل سینې مبارکې سره لګول او زور ورکول دا د مخلوق نه د توجه ختمولو لپاره وا او غط ثانی وਹੀ سره نسبت پیدا کولو لپاره وا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینې سره ولګول او زور ورکړو دا غط ثانی دی د ویلې شي
وحی الهی سره نسبت پیدا کولو لپاره وا او غت ثالث انس ته جبرئیل علیه السلام سره چې د فرشتي سره مانوسیت پیدا شي. ولې فرشته خو به اوس راځي د وفات د نبی علیه السلام پورې وحی الهی خو جاری شوه چې اوس مانوسیت د جبرئیل سره پیدا شي. اوس دلته سوال دا پیدا کیږي چې اولنې کومه یوه وحی ده؟ اوله وحی کومه نازله شوې ده؟ په بخاري کې راځي، ما تاسو ته ښودلی م هغه ورځ هغه حدیث چې اولنې وحی چې د هغه سورة المدثر دی، د جابر نه دا روایت دی او تاسو ته به راځي. څوک وایي اقرا باسم ربک الذی اول نازل شوی دی، او څوک وایي چې سورة المدثر نازل شوی دی، او څوک وایي چې سوره فاتحه نازله شوې ده اول ځل. نو د دې جواب دا دی انشاءالله بل وخت په دې باندې بیا تفصیل کوو، خو دا سبق ختمو یو ځای ته رسو چې اولیت په درې قسمه دی. یو اولیت حقیقي دی چې هغه د سورة العلق 15 آیاتونه دي چې په غار حرا کې په نبی علیه السلام باندې نازل شول. او یو اولیت په اعتبار د فطرت دی، لکه تاسو راواړوئ زر زر حدیث علی شابه زر کوئ ناوخته ده و 50 نمبر صفحه راواړوئ او په دې کې لیکلي دي، په دې حدیث کې دي بلکې و 50 نمبر صفحه راواړوئ. الله اکبر. اته 50 نمبر صفحه راواړوئ، بدی کې دي د درې مې لګیري څلورمې لګیري د ګوره زر زر کوئ. هذا الناموس دا هغه فرشته ده الذي نزل الله على موسى يا ليتني في عجزني يا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ګوره ورته مخکې راځئ ثم لم يمشب ورقه ان توفي وفتر الوحي. اول وحی چې راغله د هغې نه پس بیا وحی بنده شوه. دا وګوره وفتر دي د فترت وحی ویلی شي. ښه د یو زمانې او د بلې زمانې په منځ کې د یو وحی او د بلې وحی په منځ کې چې کومه زمانه یې هغې د فطرت بندش چې کومه زمانه یې چې وحی نه یې راغلی هغې د فطرت د وحی ویلی شي. لکه د عیسی علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر منځ چې کوم زمانه د دې د فطرت الوحی ویلی شي. او یو زمانه د اقرا باسم ربک الذی خلق ده چې اول ځل کله وحی نازله شو د هغې نه پس وحی بنده شوه. 3 کاله وحی بنده وه. څو کاله؟ 3 کاله وحی بنده وه. نو دلته اوس بیا راځي خپل سبق طرف ته توجه شئ، متوجه شئ. اولیت په 3 قسمه دی. یو اولیت حقیقي دی چې هغه د سورة العلق 15 آیاتونه دي، او یو اولیت په اعتبار د فطرت دی چې کله وحی بنده شوه او د هغې نه پس بیا وحی راغله. په همدې حدیث کې دي مخکې تاسو وګورئ چې فانزل الله تعالی شپږم اوومې لکیرې ته وګورئ یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فاهجر فحمی الوحی. وحی دوباره ګرمه شوه، یعنی وحی شروع شوه. ټیک شو؟ نو په اعتبار د اولیت په اعتبار د فترت وحی هغه سورة المدثر دی چې کله فترت وحی شو وحی بنده شو د هغې نه پس چې کوم بیا اولینې صورت نازل شوی هغه کوم دی؟ سورة المدثر دی. او اولیت په اعتبار د سورت کامل سره هغه سوره فاتحه ده. صحیح شو؟ ښه
نو مخکې آیاتونه دی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم خا فرجع بها رسول الله صلی الله علیه وسلم فرجع بها رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې آیاتونو سره واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې آیاتونو سره کله چې دا وحی راغلا جبريل نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازل کړي اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم فرجع بها رسول الله صلی الله علیه وسلم يرجف فؤاده واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام په آیاتونو سره يرجف فؤاده په داسې حال چې درزیده سینه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داسې حال چې درزیده سینه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام يرجف فؤاده په داسې حال کې چې درزیده سینه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فدخل على خديجة ادر خديجه تراغه کور تراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فدخل على خديجة بنت خويلد راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجه بنت خویلد تا فقال زملوني زملوني نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زملوني 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 ما براون غاړه په کمبل کې ما راون غاړه په کمبل کې ما باندې کمبل واچوي په صادر کې مې راون غاړه فزملوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راون غاړه راون څنګه ویلې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کمبل واچولې شو حتا ذابان ورو تر دې پورې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا کیفیت او دا حالت ختم شو دا د ډار د وجې نه و سړی چې ډاریږي کنه هغه په اطمینان سره خوبونه نه کوي وہی سکون پیدا کوي په قلب کې ٹھیک شو او يرجف فؤاده نه مطلب هغه استرابی کیفیت ثقل د وحی نه مراد ده سختی د وحی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجه تراغه او حضرت خدیجه سو فرمایل زملونی زملونی ما کمبل کې راون غاړه ما کمبل کې راون غاړه ما باندې صادر واچوي ما باندې صادر واچوي فزملوه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمبل ور باندې واچولې شو حتی تر دې پورې ذهب چې لاړو عنه رو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دغه حالت دغه استرابی چې کم کیفیتو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه غدا فزه چې کم حالت هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه لاړو بس د دومره سبق ان شاء الله نور به سبا وي وخا وصلی الله تعالی دې کې څه خبره پاتې هم دي ټیک شو ان شاء الله هغه به سبا وضاحت کو وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحبه اجمعین